ډېرو محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو، نن د ژوند د بدلیدو او د ژوند د ټولو مشکلاتو دپاره یو خاصترینه وظیفه ده، یو بهترینه وظیفه ده. دا وظیفه د ماسخوتن د مانځه نه پس د محترمو مسلمانانو د تهجد وظیفه ده. نو دې طریقې سره تاسو دا وظیفه وکئ، الله جل شانه به له دنیا او د آخرت خوشحالۍ درکړي په ګارنټۍ. او الله جل شانه به مو تمام مشکلات، پریشانۍ، تمام غمونه، مصیبتونه، تکالیف محترم مسلمانانو دا الله جل شانه انشاءالله ختموي او په ګارنټۍ سره. ځکه محترمو چې دا کومه وظیفه چې کومه ده نو دا ډیره خاص وخت کې ده، او وخت کم وخت دی، تهجد وخت دی محترم مسلمانانو. په تهجد کې خو خاص خبره ده د محترمو چې الله جل شانه نه براه راز انسان وغواړي. ځکه دغه وخت کې د الله جل شانه اسمانونه، الله جل شانه لومبي اسمان ته راکوز شوی وي د خپل شان موافق، او الله جل شانه دا ندا لګي، اواز لګي، څوک غوښتونکي شته، څوک حاجت روا شته دی، څوک بیماریان شته چې ورته صحت ورکم، څوک قرضداري شته چې قرضونه ختم کم، څوک په مشکلاتو کې شته چې مشکلات ختم کم. الله جل شانه آواز کوي، فرشتې هم آواز کوي محترمانانو مسلمانانو، او الله جل شانه فرشتې آواز کوي چې نن چا لاسونه پورته کړه هغه به خالی لاسونه نه ځي محترمو. نو الله جل شانه خپل محبوب صلی الله علیه وسلم اسمانونو نه بره غوښتلی و محترم، او په دې شپه کې الله جل شانه ښکته اسمان ته راځي. نو دا کم وخت کې راځي د الله جل شانه محترمو، او دغه وخت کې به څو رکعته نفل کې تهجد مونځ او څه طریقې سره به دعا غواړئ نو هغه طریقه راته ښیم. او دا طریقه هم درته ښیم چې د ماسخوتن د مونځ نه پس تهجد کیږي او که نه کیږي، آیا خوب نه به مخکې کې او که خوب نه به وروسته کې محترم مسلمانانو. نو دا وخت ګوره تاسو فریق نه دی، او دا خصوصي ورځې شپې دي د مای شعبان او شب بارات شپه هم را روانه ده محترمو. نو لحاظه دا وظیفه هم تاسو ورسره وکئ، او دا 2 رکعاته صلات حاجت، د 2 رکعاته تهجد مونځ هم وکئ. نو تاسو به د خپل زندګۍ په خوشحالو باندې خوشحاله شئ، تاسو به د خپل بیماریانو نه لاسونه ووینځئ، تاسو به د خپلو حاجتونو نه مسلمانانو د الله تعالی د دربار نه به تاسو ته هغه میلو شي چې ستاسو وهم او ګمان کې به هم نه وي. راځئ وظیفه واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز او محترمو قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو او هغه مسافرو چې بهر ژوند کوي د خپلو بچیانو دپاره، د خپلو بیبیانو دپاره الله تعالی دې ورته د عافیت او د صحت اوږده زندګي دغې مسلمانانو ته نصیب کړي. او څوک چې هم زموږ وظایف اوري او غږ زموږ اوري، الله جل شانه یې د زړه مرادونه پوره کړي، رب کریم دې ول ډېرې خوشحالۍ ورکړي. محترمو دا کومه نن چې زموږ ټافک دی د تهجدو، نو دا ډېر لازمي څیز دی، او دا یو داسې څیز دی محترمو، یو داسې عمل دی چې الله جل شانه ته انسان نږدې کیږي، انسان ته تقوا حاصلیږي، انسان کې فرهیزګاري حاصلیږي. او که دا انسان قسم وخوري چې ما د الله تعالی سره نن قسم دی چې خبرې وکړي د تهجد په ټیم کې، نو دا انسان په دې باندې نه ګناهګاریږي، په دې قسم باندې دی کفاره کیږي نه، ځکه چې د په حقیقت سره الله جل شانه سره تهجد په ټیم کې خبرې وکړي او الله جل شانه د حاجت پوره کړو او مقصد حاصل شو. نو محترم مسلمانانو دې وظیفې سره به یو کار تاسو پرېږدئ، یو کار چې مو سره پرېښودو زه له ذمهواري در کوم انشاءالله چې ستاسو لاسونه به خالي نه راځي، صرف 2 رکعاته صلات تهجد مونځ سره. کم چې د پرېښودو کار د محترمو، هر هغه فعل، هر هغه کار کول چې په هغې رب العالمین خفه کیږي، کو هغه د نامحرمو سړو سره خبرې وي، کو پردو سړو ته کتل وي محترمو، که غیبت وي، کو چغلي وي، کو دغه رنګې هره ګناه وي چې هغه په الله تعالی خفه کیږي، دا ګناهونه پرېږدئ. کو څوک مو چې زموږ د حاجت زر پوره شي دا ګناهونه پرېږدئ. بیا هم درته وایم که څوک وایي چې زموږ د حاجتونه پوره شي دا ګناهونه پرېږدئ، څو پورې چې ګناهونه نه یې پرېښودلي محترمو، دا خبره د ذهن نه وباسئ چې زموږ به ګورئ حاجت پوره شي، دا خبره نه پوره کیږي. که الله یې وغواړي، خو الله تعالی ته ګناهګار بنده هم ډېر محبوب دی چې سره د ګناهونو
رب کریم ته ودرېږي په مصله باندې او 2 رکعاته تهجد مونځ وکړي او الله ته وایي الله زه ډېر ګناهګار یم الله، خو ته زما خالق الله، ته غفور الرحیم ذات ته معاف کولو والا ذات الله، نو زه ګناهګار سخی لیکن الله ته بخونکی مهربانه ذات، ما ګناهونه هم معاف کړي، الله زما حاجتونه هم پوره کړي. خو محترمو خبره دا عرض کوم چې ګناهونو سره سره وظایف کول دا بده خبره ده. توبه سړی وباسي او صلات تهجد مونځ مو سره وکړي نو الله جل شانه به حاجت هم پوره کړي او ګناهونه به هم معاف کړي. محترمو اوس دې خبرې له راځو چې سړی د ماسوتن مونځ وکړي که نه او دی به 2 رکعته صلات تهجد مونځ کوي نو محترمو دا هم کولی شي، خو بهتر تهجد هغه دی چې هغه لږ خوب وکړي او دا انسان رافاسي، یا بهترین هغه تهجد محترمو چې انسان په اخرې شپه کې رافاسي، یعنی په 2 بجو نه پس رافاسي او د الله تعالی سره ښه راز او نیاز وکړي چې محبوب الله تا ته راپاسېدلی یم، ټول مخلوق اوده دی الله، زناور هم اوده دی الله، ستا ذات ویښ دی چې هغه له پرکالی هم نه راځي، هغه له سنتو ولا نوم نه له فرکالی راځي نه له خوب راځي الله، ته هم یخې الله او زه ستا ګناهګار بنده هم تا ته یخ یم الله، زما دا حاجت پوره کړي، زما دا مسلې ختمې کړي، زما دا پریشانی ختمې کړي. 2 رکعته نیت په وتړئ چې 2 رکعته صلات حاجت مونځ کوم، 2 رکعته تهجد مونځ کوم په دې حاضر وخت خاص سوره تعالی را محمد کافی شریف ولکم الله اکبر. 2 رکعته نیت ته وتړو محترم مسلمانانو چې هر آیات پکې وي، هر صورت پکې وي، 2 رکعته صلات تهجد مونځ وکړه او بیا داسې الله جل شانه نه دعا وغواړه محترم مسلمانانو چې کم از کم نیمه ګنټه دعا تاسو وغواړئ او چونکې د شپې هم بهترین دي او د روجې پورې د اختره پورې تاسو تهجد مونځ قضا نه کوئ ځکه پېشمني ته انسان رافاسي، نو چې پېشمني ته رافاسېدل لومبی ګرانې محترمو نو بیا خو تهجد کول اسان دي نو تر ده وړوکي اختر د شپې پورې تهجد مونځ وکئ او الله نه غواړئ انشاءالله چې الله جل شانه به ستاسو حاجتونه پوره کړي، ستاسو مسلې به ختمې شي، پریشانی به هم ختمې شي. تهجد مونځ ډېر لاډلا مونځ دی، ډېر بهترین مونځ دی، ډېر محبت کوونکی مونځ دی او حاجتونو لرا پوره کوونکی مونځ دی. محترم مسلمانانو انشاءالله دې طریقې سره تاسو د تهجد مونځ وکئ، 1 شپه یې وکئ، 2 یې وکئ. محترم مسلمانانو شپې هم اوږدې دي او دا شپې ډېرې بهترین شپې دي او موږ هم دعاګانې کوو. کو تاسو راپاسېدلی موږ ته دعاګانې کوئ، که موږ راپاسېدلو تاسو ته به انشاءالله دعاګانې کوو د زړه د تل نه. نو انشاءالله دا جهري او ساري وساتئ. الله جل شانه مو خوشحالۍ نصیب که، کامیابۍ هم نصیب که، د دواړو جهانونو عزتونه هم الله تعالی نصیب که انشاءالله. او انشاءالله بیا به بله ویډیو کې انشاءالله ملاقات کیږي او بیا به زه د شبې بارات یو وظیفه اپلوډ کوم محترمو چې هغه ډېره بهترینه ده او په دغه شپه باندې الله تعالی د ډېرو انسانانو مغفرت هم کوي. نو دغه شپه کې به انشاءالله بیا تاسو زما دا وظیفه واورئ. الله تعالی مو خوشحاله ساته. جزاک الله خیره.